قائما فلا تصدقوه. تعالى برطرف باتشي غير جانبدار ذکر صلح نه امید شي کني کوشش خو بکې چې صلح وکړي خو چې حق واضح نه او جنگ مشتبه او د هر یو وینا ته چې بده وکی خاوده تابع دې په حق نه چې وجه د حق سرګن شي نو به حمایت د حق وان ضعفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نو سوال دا چې دا حروب چې شوي دي په منځ دي حروب ته چې صحابه په منځ کې شوي دي دې ته اصطلاحي نوم مشاجرات وایي. مشاجرات د صحابه اشتجار اختلاف تول ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نو علماء جواب داک چې د انصار او بغض د انصار په حیثیت د علامه د نفاق بغض الانصار حکم چې مشتقی باندې شي نو علت مبدا د اشتقاق وي نو بغض د انصار او نفاق ته نو د انصار په حیثیت بغض نفاق د دې کې اختلاف راغلی دی په یو مسائل شرعیه او اجتهادیه باندې راغلی د انصاریت په حیثیت یو بل سره جنگ نه کړي نه د یو مهاجر چې کني تا انصار ز مهاجرم جنگ وک نه په یو مسله خلاف راغلی دی ا مسائل اجتهادی محض نو په اجتهادي مسائلو کې خلاف د دې گنجائش تا او هر یو با مستحق د اجر وي او مجتهد مخطئ مستحق ته یو اجر دی او مجتهد مصیب للحق هغه مستحق د دو اجر دی. نو عام اهل سنت والجماعت وي چې حضرت معاویه رضی الله عنه مجتهد مخطئ نو مستحق د یو اجر دی او حضرت علی کرم الله وجهه دی مجتهد مصیب دی نو دی مستحق دا اجرین دی. حضور پاک وی اذا اجتهد الحاکم فاخطأ فله اجر واحد واذا اصاب فله اجران. نو په دې حروب کې حضرت معاویه اجتهادي خطا باندې خو مستحق دا اجر دی او علی رضی الله عنه دا په ثواب باندې مستحق دا اجرین دی. نو بغض دا چې نفاق العمله نو بغض د انصاری په حیثیت ما دا استاد صاحب رحمت الله علیه نه یو درې مثال اوریدلې دي د مشاجرات او د صحابه په بارک چې ګورې دا د اسمان ستوري دي اسمان ستورو کې خدای فرق پیدا کړي څوک ډېر ځلان دي څوک کم دي خو لاړې به ورته ورنتو کې که لاړې دې ورتو کې ستا په مخ پر اپروز ستوري څوک په لاړو نشي وشته. نو د دې د دې جنګونو اختلاف مثالونه راته ښودل چې پوه شو په ځکه د ټولو احترام فرض دی او ضروري دی. اول مثال به د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام به. موسی علیه السلام کوی تور تلار تورات راوړي وقال موسی لاخي هارون نخلفني في قوم اهلي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هارون علیہ السلام خپل خلیفہ مقرر کړ چې کوشش کاوه نو چې د خدای ملاقات لاله خدای ورته وما اجلك عن قومك يا موسى قال هم على اثري وعجلت اليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. تفضل طبعا السامري پکې کرتوتونه کړل. فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني وعجلتم امر ربي والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره الي. ضرور ګیرونی ولورخ کړه او سر قسم دې یو عام عالم کچا سره او ګیرونی ولورخ کړه نو دا حتکته کنه نو دې یو عظیم پیغمبر سر نیول
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. موسی علیہ السلام دا خیال دی چې دنه قصور شوی دی په تبلیغ کې. اول ما پسې زرنه راځي نو سر راخکل او گیر راخکل دی او عظیم پیغمبر العیاذ بالله کدا بل چا کړو نو سمره لوی جرم وو. موسی علیہ السلام رور دی سره مال راخکو ګیرم ته ګیره سمره لوی شي. واخذ براس اخيه يجره اليه ځان ته راخ والقل الواح تختو ورزو. ډیر اسرائیلی روایتو کې دا چې ډېرې تختې ماتې شو. دا ځان نه خبره ده. اوس ته ویلی شي د موسی علیه السلام په حق چې د والعیاذ بالله ډېر سخت کار وکړو ځکه د یو لوی پیغمبر چې هغه د دنه مشر هم دی، هارون د دنه مشر هم دی او سره وګیرې ولا راښکله نه هېڅ نشي ویلی ځکه دا غضب فی الله او معامله د روڼو وه دواړه رونه دي او د خدای دپاره ورته غصه شو چې دا نه جوړې تفسیر شوی دی. د دې وجه نه موسی علیه السلام چې رستو غصه یې سړه شو. ولما سکت موسی الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة لقوم يعلمون. او بیا دعا کې رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وجنبني من القوم الصالحين. قال رب اغفر لي ولأخي ما مبخي زما رو مبخي. نو چې څنګه د موسی او د هارون علیه السلام منځ کې جګړه راغله او د غضب فی الله ماده موجوده شوه، ته هېڅ نشي ویلی، ټول د اسمان ګلونه دي. نو دغه شان علی او معاویه رضی الله عنهما کې یا حضرت عایشه اگر چې د جنګ په نیت نه وتلې شیطانانو پکې جنګ جوړ نو ته څه نشي ویلی. دا غضب فی الله او غضب لدین الله. معاویه صاحب دې په دې خبرو چې حضرت عثمان څه ګناه کړو چې تاسو وې په مدینه کې دومره قتل شو او یو خلیفه معصوم پاک په کور کې ناسته ته مصلی د پاسه قرآن ورته پروت او سړي پې وراره او د قرآن د پاسه حلال قرآن هم پلید شو. د هغه د ښځې هم بېعزتي شو، ښځې را منډه کړې چړې ته یې لاس کولی، د هغې ګوتې هم پرې کړې د نایلې او 3 ورځې پروت و چې خښولی نه شو. نو دا عظیم ظلم وی څه ګناه کړه؟ وی مونږ به تا علی خلیفه ته خو هغه چا خلیفه کړی چې چا عثمان صاحب وجلی دی. نا خو ظالمانو باغیانو اول باغ هم مړه کړو، بیا به د یو خلیفه انتخاب وکړو. اسلام کې خدا ده چې مشوره وایي. دا د حضرت معاویه صاحب خبره او حضرت علی کرم الله وجهه وی چې د مدینه مبارک او خلق ما سره بیعت کړی د خلیفہ شوم، ما سره خلافت ومنه، نو زه به اول هغه قسم چې هغه شیطانان به زه وجنم. هغه یو سړی نه دی، 2 سړي نه دي، 2000 نفره دي. نو تاسو مانا قتل قصاص غواړئ د قاتلینو د عثمان او زما خلافت نه منئ. نو دا خبر وی ټول ما سره بیعت وکړئ، خلافت مو منئ. زه به اول کس یم چې زه به دا وژنم. هغوی چې پیښ شو نو هغوی پکې جنګونه جوړ کړل، ځکه شروع خو په مونږ کوي یوه قصې. نو د دواړو خبرې ښکلې دي، د دواړو وینا حقه وه. نو د یو بل سره که جنګ شوی دی، یو اجتهادي جنګ شوی او اکثر جنګیان دا جذباتیان. دویم مثال شو، دویم مثال د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه رونو دی. یوسف علیه السلام رونو دومره ظلم وکړو بظاهره چې ماشوم بې ګناه، معصوم د ګناه نه نابالغه، د پلار نه جدا کړه او کوی ته یې وغورځاو د مرګ په نیت. یو ماشوم سره دا کول ولې خدای خو هغه ساته، دوی خو کوی ته وغورځاو په ګټه باندې ورپرېوت.
کنی کوی کی شار کوی کی ماران وی لړمانان وی سبلان نو پلاز لته تکلیف ورساو ماشوم د قتل اقدام وکړ پلار ته دروغ وای ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. یو عظیم پیغمبر دلته یعقوب علیہ السلام دلته تکلیف رسول او درو ورته ویل او ماشوم ګلاله زوی ته جدا کول او دا هغه قتل اقدام کو اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجنب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. اما شمت سمره موده جدا د پلاسترګي سپینې شوې وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وعلم من الله ما لا تعلمون. دومره تکلیف رسول پلار تا او پیغمبر تا دې کې سکسو دین بلوی زیادہ واقعی سخت او قرآن شریف کې یو لفظ هم داغی د سپکاوی نه دی راغلی. نه ته ویلی شي نه تاته اجازت شته. خدای قصه بیان کړې ده داغی د سپک لفظ نه راغلی ځکه اوله دا و چې داغی نیت سیو عمل خطا لکه بریلیان و بدعتیان نیت سیوی جوش تا محبتی خو خوشی نی چه دا من کم ده تورسیو نو دیر بدعتیان چه خالص امیوی کتاب ننی خبر کی دیشی چه خدای ثواب مرک خو چه پویشی پا مسئله نبینشت دکا جوش پستا دا خوش تابیوی محبت پا ده قواعد و شرعیه و تابیوی ځان بشتر به مهار کینا چې په محبت کې سجدي وکي نه دا معنا لري. نو اوله نیت سيو ومدا چې زوی رور معاف کړی دی پلار معاف کړی دی نو چې چا سره ظلم شي هغه معاف کړی دی نو زما استاد حق پاتې شو منډه کې من کو جابو دی نیتی سنگا سیو ایوئی اقتلوا یوسف اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم یخلو لکم وجه ابیکم دے نیت تے چی دا پلار محبت موسر راشی نا دا پلار محبت حاصلو الخصبہ دا خبرنا دا پلار مینز دے رکاوٹ گنا دا پلار توجہ ٹول دی ریتا دا اس قال یوسف يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اصبع ان ابانا لفي ضلال مبين. کار موږ کو غړي چې له موږ سره دشتو کې تکلیفونه موږ تیرو ادا معشوم زوی چې لا د سکار نه دی فخت او ابل لورې فخت نو دا به ختم کدا يخلو لكم وجه ابيكم چې د پلار مینا صرف موږ سره راشي نو د پلار مینا حاصلول ځان لا دا یو کلی خبره ده امر شرعی ده خود دوی طریقه غلط اختیار کرد نو گوره یا وقت پا نیت نکی کسلیوی زما خود محبت نیت تی صحیح ده نیت تی خکوله ده فا عمل بدیم ده قواعد ده شرع مطابق ده نو نیت تی صحیحو دویم یوسف علیہ السلام معاف کرده اپلار تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. أبي يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. بلارم ولا ما في غسل ورور ما في چاسر زیاته شو هغه معاف کړ لا تثريب عليكم اليوم نو چې بلار معاف کړ رور معاف کړ
نیت درست او عمل خطا نو زما استاد حق نشته چې مونږ دې سوایو معامله د اخوت وا نو دا شان صحابه کرامو کې مشاجرات راغلي ابا دغه شان محموله په خپل نیت او په اراده. دریم مثال په مشاهدات کې وی ګوره قرآن شریف کې خودل په قرآن شریف روا دي او دا قرآن شریف د پاسه او بل کتاب رنګ د مې بزیو صدر بلا نو دغه شان که صحابه کړی دي غرونه دي او بل سره واده د قرآن په قرآن نه او زمو صاحب حیثیت د مې بزیو د صدر علي چې د قرآن د پاسه کې لاری په خبرو کې دخل در معقولات بنک حسن ظن بپکے سکوت بکے فیما شجر بینہم. حضرت امام شافعی سے ابن چاہتا پوسکو وی فلان کی فاوی چپ وی تلک دماغ دا سیوینی دی چی خدایتی زم لاس محفوظ ساتلوی نو چپ پکی ولی لڑو. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی سے رحمت اللہ علیہ فضل الباری کی او مثال لکلی دی خود زمانہ دی اور نسبت عمر ابن عبدالعزیز تا خنده خو زمونږ مولیان هم داسې بعضې بې دغه خبره کوي بې ثبوته نو څه ثبوت یې نشته نو ولې کوي دا خبره به هم درته بیان کړو چې بل چا نه یې واوری چې وی داسې وی عمر ابن عبدالعزیز نه چا تپوس وکړو چې نه دا عبداللہ مبارک خدا سے آتے منصوب کرنے خدا زمانہ بل عالم نہ چاہتا پوچھ کہ عمر ابن عبدالعزیز غورا دے کہ حضرت معاویہ سے میں آغدا ہوئے کہ حضرت معاویہ سے دا اس پس پیما کی چکم گرد و غبار تلے جہادون دا حضور پاک سرا اغیتا عمر ابن عبدالعزیز نرسینا دا قولو مکا چرتا اسا و چرتا اس پیمے و چرتا گرد و غبار او چرتا عمر ابن عبدالعزیز ندی کی شک نشتا چی تابعی صحابیو تنرسی خدا تو تشبیح خاندمانه دی فخداولو را عمر ابن عبدالعزیز دا غدا استس پیمو ویختو دا گرد غبار تنرسی تاستا عمر ابن عبدالعزیز معلوم دی او دا ولی قولو کوئی نا چاہے نا عبداللہ مبارک دا سی بیتو کا خبر کئی سلف صالحین دا خبر نکی چی دا غدا سپیمو دا گرد غبار تنرسی داوله چرته انسان او چرته اس او چرته عمر ابن عزیز او چرته د اس گرد او غبار نه ټیک ته عمر ابن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے سنادي ځکه صحبت لوی شرف ته ادا یو وهبي شی د کسب نه ده او به داسې تشبیه کو نامه غلو منی خوخه تا چا نا عبداللہ مبارک دا خبره کوي دا واعظان په قصو کې دی او بل دا قصو خبره نقل کوي ملایان نو احتیاط کوي. عمر بن عبدالعزیز کوم شان لري خاطر درې مثال اوس یو بل کوچنی سوال هم دی طالبان سوال دا دی چې حب د انصارو علامه د ایمان شو او بغض د انصارو علامه د نفاق شو نو مهاجرینو څه حکم دی ځکه دا ټول شیان خو د هغې د وجې نه پیدا نو علما وایي چې حب د مهاجرینو خو من باب اولا علامه د ایمان شو او بغض د هغې د باب اولا نه علامه د نفاق شو ذکر چه حکم شاملی ادنا لرا نو آلا لرا من باب اولا شاملی دا انصارو سره ولی بغض کو ذکر چه دید مهاجرین و خدمت کو او دا انصارو محبت ولی دی ایمان سره لانه نصروا رسول الله والمهاجرین وعاو رسول الله والمهاجرین نو چه دا انصارو محبت دی ایمان علامه شو او دا غیب بغض دا نفاق علامه شو نو مهاجرین رضی اللہ عنہم من باب اولا داخل دی پدے حکم کے نو تنسیس بالادنا او شمول دا حکم آلانا من باب اولا دی
بلکې یو صوفي طالب چشمه چولې لاندې شان غازی نو څه شو ښکارینه. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. زستا تاسو کوم او ته زمانه کې وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عايذ الله ابن عبد الله ان عباده بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه. يودرو بحث تخيل لنا په باب او حدیث شریف کې. اول بحث په خالی والد باب کې دعوی او د ترجمه نه بلا دعوا بلا ترجمه باب ذکر ده، صرف باب ده. بهم بحث شرح و معنا د حدیث شریف بالتفصیل. دریم بحث بنا په د دو مسلو ده. نو د درو واړو خبره تخیل لري، باب ته شرح د حدیث ته او فروع چې بنا دي په دې حدیث شریف. اول بحث دا باب دا لومبي باب دی چې بلا ترجمه راغله دا څه بدل راشي نور. نو دا باب چې بلا ترجمه دی د دې په اړه کې د علماء مختلف آراء دي. دا صدري رایان لاره دا کافی ده سبق لپاره. اول دا وای چې دې بابا غږی کې دی چې دا راتن کې حدیث من وجه مناسبت می د تیر سره امن وجه جدائین بی ایو خبره کې مناسبت لري د تیر حدیث سره. نو دا غړم بی باب دلان دي داخلول پکار دي، خو چون کې حدیث مستقل باغ داوی د باب تیر باندې دلالت نه کوي نو جدي کی. نو من وجه مناسبت او من وجه عدم مناسبت، نو د دوارو خبرو د وجه نه د باب په لفظ جدا کی. دا باب په منزله د فصل وګرځي. دلته اوس نوم بی باب کې حب د انصار او علامه د ایمان و. دا باب حب علامه الایمان حب الانصار. په دې حدیث کې د حب د انصار څخه ذکر نشته، نه د ایمان د انصار چې د ایمان د انصار داسې. نو په دې حیثیت د باب نه جدا دلالت پر دعوا د تیر باب نه کوي. خدای کې ذکر د تاریخ د انصار او د غید قربانو او د غید خبرو او ذکر د مبدی د انصار چې انصار د کوم ځای نه راغلي. نو په دې حیثیت د تیر باب سره مناسبت شته. نو چې دې ته ګورو چې د حب د انصار ذکر پکې نشته نو پکار دا چې جدا وي. خو چې ته وګورو چې د انصارو ذکر دی پکې او تیر باب کې د انصارو ذکر دی، نو په دې ذکر عام کې مناسبت دی. نو من وجه مناسبت لري او من وجه فراق لري. د دوارو حیثیت د وجه نه د باب په لفظ جدا که او عنوان یې پکې نه خو او دا څه وجه ده. دویم وجه ملایان لیکي چې امام بخاری اراده تراجم و د باب او ابواب باندې وفات په زر راغې تراجم ته اوسګار نشه. نو سبقته المنیه قبل وضع التراجم. نو دا وجه څنګه راته ښکار ځکه د دې خبره څه دلیل دی چې د کتاب مخکې جوړ کړی دی او تراجم یې وروسته ایښی دی. دا څه په یو ځل لیکلي او وروسته تراجم دي. نو داسې یو منطقي توجیه ده فرضي څه حقیقت نه لري چې د تراجمو نه مخکې وفات شو تراجم یې بعضو ابوابو کې کېنښودل. دا شارحین لیکي او قوي ته به قوي وایو ضعیف ته به ضعیف وایو. درېیمه توجیه دا د شیخ الهند صاحب نه ابواب او تراجم کې نقل ده چې دې کله ترجمه کې نه دي باب بلا ترجمه کېږي. نو دو خبرو ته طالب متوجه کول غواړي. اول مقصد تشخیص د اذهانو د طالبانو وي چې ته په خپل ترجمه کې له مناسب حدیث وینو مناسب ترجمه ور سره کېده
या इशारवी तकसीर द तराजिम होता दलता ता तर्जुमम के खौदी शिदाम तर्जुमन तो खपल ज़हन इस्तेमाल आवा नदल तदा से के खौदिश बाब तलखी बिल अनस्वार दानस्वार लक़ब के दल दानस्वार बाब बेअतिल अनस्वार बाब इज्तिनाब मिन अल-कबाइर तकामिन फबारका बाब बेअत अला तर्किल मआसी मिन अल-ईमान बाबुन अल-हुदूद कफ़ारतुन लिअहलिहा बाबुन फी अन्न अल-मआसी तहत मशीयतिल्लाह इन शाअ अफ़ा अन्हु व इन शाअ अज़्ज़बहु बाबुन इन्न मुर्तकिबल कबीरति ला यख़रुजु मिनल ईमान लिअन्नहु तहतल मशीअ वल काफ़िरु ला यकूनु तहतल मशीअ मुजरिम सड़े तहत मशीयतिल्लाह रे का खुदे बखियो का खुदे माफ की काफिर को तहतल मशीयत नहीं पदे माना चिकनी खुदे दे माफ की काफिर हो न माफ की नुदगशान मुनासिब तराजिम तके खौदेशे नुदे तर्जुमा पदे गरज नदे चे मुला बादना तो पखपला फिक्र चलावा और मुनासिब तर्जुमा की दे हदीस पर सर के न तालिब त चल खाए न दरस हदीस और द फहम द हदीस शरीफ बेमा खबर शरह द हदीस तक वकील उबादा इब्न सामित दा मुबारक सहाबी दे और द पहाड़ात की लिखी कि द टूर न जगलो हस्क सहाबी दे पखपलो लेश तो बांधे लस लेशते हो तासे वही हर इंसान पखपलो लेश तो बांधे वो लेशते थे आदे पखपलो लेश तो बांधे लस लेशते दटूर न कम कले टिट बड़ू की कामत पे एतबार अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व अफ़क़ह द सहाबा और द इल्म और द फ़िक़्ह गुड़े दे और द टूर न लोड़ा और जग और डिंग उबादा इब्न सामित सन 34 के वफात शेवे थे हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन पर ज़माना के सी व 4 और बैतुल मुक़द्दस के खख्त देव सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु दलते दो सिफत जिक्र की यो हो गए वकान शाहिद बदरन यावा वहुवा अहदुन नुक़बा लैलतल अक़बा यो खुदे बदरी सहाबी दे बदल सहाबे बेम नकीब मुक़र्ररो लैलतुल अक़बा के अक़बा सतवई लैला सतवई नकीब सतवई ने नकीब व लैलतुल अक़बा के ना अक़बा सतवई लैला सतवई और नकीब सतवई अक़बा द गुरुन मियांस के तंगे लारे तो सिद्ध गुरुन रानिज़नीशी भी मियांस के पकेला रे याद अगर सुकिता कागलार खतली गरता च खलखी ने खुदा खिदा से ला खतली नो तंगे त्रुश लारे द गुरुन ता और सुकिदा गरता क़िम्मत जबल और तारीख बैन अल जबलाइन देता अक़बा होय दे अक़बे नमरात खास अक़बा द मिना पसर के चिकम दे जमरतुल अक़बा वाला का हज लाड़े बेविने दो गुरुन द मिना शिकल दा से दे कफा मेरा रहब गुरुन मियांस की अर्थ आगा सारे इमरा तंग दे दा सारे इमरा तंग आगा सारे मुज़दलिफ़े तरफ दे आई तवादी मुहस्सर वई और दा सारे मक्के मुकर्रमे तले देता अक़बा वई उसे अगर सुखी कटकड़ी दे डेरे लारे प्लेन कड़ी दे डेरे हो गुरुन रानिज़नी दे मिना तकरीबन 9 मिला मुरब्बारा 3 मिला उगदा और 3 मिला जिम्यांस के प्लला द्रे के पदरे की वो खिसूती जोड़ेगी
ټول جان تقریبا ترا اوس په غرونو کې ملزین جوړ کړه ځکه خلک زیات بعض خلک وادي محاصر نه مخکې نزول کې یا خلاف سنت لکه منا کې زینی نو چې کوم دغه تعاقبه وای لیله ستا وای لیله شپې ته وای خمرات تنا خاص شپې چې ملاقات د صحابه کرامو د سید الکائنات سره شو منا کې درې شپې نو سید الکائنات چې حج له خلق راتله دی به تبلیغ په شکل کې ورغی په خیمو بغردیدو په خلکو دعوت د اسلام به ورکړ ابو لهب شیطان او باز کافران به پاسې ګرځیدل خلکو ته به پام کوي ګوره دا داسې دی او داسې او کله به مخکې د هغې نه وګرځېدل یو سړی به راځي ګوره داسې دی نو پړمبې شپه 11 کالو د نبوت نو شپږو نفرو ایمان راوړ او لومبې لیلة العقبه کې د حضور سره ملاقات شو د اوسو څلور خزرج به په دویم کال 12 کال د نبوت 12 نفر راغلل او د حضور سره په عقبه کې د شپې ملاقات وکړ او بیعت مرسره وکړه بیعت علی الاسلام یا بیعت علی تجدید الاسلام چې کوم مسلمانانو نو بیعت د تجدید او چې سکنونو دا وخت کې بیعت علی الاسلام به پدریم کال چې د 11 کال د نبوت 22 نفر راغله او حضور سره بیعت وکړه نو حضور دا غوی د تعلیم او د تربیت د پاره 12 کسان مقرر کړل مشران ودا بتاسو ته تعلیم کوي په مدینه کې نو پاره کې عباده ابن صامت مشر مقرر شو په بني عوف شاخ و انصار وی دې د بني عوف نقب نو بیعت وش پیش وی دی او اجتماع دریش پیش شوه نو لیلة العقبه اولا ثانیه ثالثه او بیعت اولا و ثانیه نو بیعت بش پیش شوه او ملاقاتون دریش پیش شوه یوش پشپک بل نفر 12 پا بل کا اللہ بے دعاو یا نفر چه بیعتی وکوی قربان تا منصر اللہ شا مدینی منوره دلته خو ته د اسلام دعوت نشي کولی ټول دي دشمنان مینته ورته وی خصبال را غونشه بیا دلته راشي زه به مشوره کوم به وو حضور پاک خپل ترته وی عباس اته مشرو یو درې کال هغه زه در سره زم چې دی ور سره خبره صافه کوم نو د شپې غم راغی لخلکو په حج کې د انصار غلې غلې د خپل خیمونه راغون شو په پټه او عقبه کې جمع شو عباس ورته تاسو څه وایي چې زما واره تاسو لار شوي او وی ګورې مونږ په ایمان نه راوړې خو مونږه مرسته کوو زمونږ د وجه نه ورته دشمن څه نه وایي نو اسنه چې بوې دې الته ورته دشمنان تکلیفونه راځي کومل په یو आवाज وي سیب د دمدا سے حفاظت کاو لکه سړی چې د خپل شي زنو د بچو حفاظت کوي نه وعده دا وی خلیا نو به حضور پاک وی دې تاسو لا شي مونږ بدر ضرور نزول دا گزموسینا کافران خبر شو اواسم خبر شو چې مدینه منوره کې اسلام پرې نو چې دوی لا او لار روانه شو شمه خلاره شو میاشت ذوالحجې ختم شو اول د محرم نه صحابه خپل توي چې یو قصد نو یو قصد د مدینه ته تلل
نو د هجرت آغاز د محرم نه شروع شو په مطالبه د انصار. نبی کریم چې ټول ځان نه مخکې کړ، څوک دوه څوک ډلې او څوک ځان له خو یې خپې وباسي. نو دغه وخت کې هغې اراده د قتل هم د حضور کړی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. هغوی اراده لرلې وه. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. سید الکائنات هجرت قصه خو به تاسو اورېدلې. نو چې ټولې مخکې ولېږل اخرې دې پاتې شو علي صاحب ته ویل زما په بستره څمله او زه ځم ابوبکر یې ځان ته ایثار کړو. غار ثور ته لاړم، 3 شپې وکړو، د هجرت واقع وشو. علي صاحب ته ویل یارېږه ما تا ته څه نه وایي، خو ته به دا باقي بال بچ زما راولې. دا وخت کې د حضور یوه بیبي سودا او فاطمه الزهرا او د حضور نور لوریانې او امانات ما سره چې خلقو یې خېدي دا به خلقو ته واپس کړي. علي صاحب په خپله بستره څمله او شین څادر یې ورکوي واغونده. د کافران په تمو کتل به یې دې مار کتل به یې چې خو پروت او دې یې راوتې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یو شګې ونوشتلې. نو دغه ته لیلة العقبه وایي. نو بیعت 2 شپې شوې دی او لیالي 3، یعنې د کلونو په اعتبار. نو دې نقیبو نگرانو چودریو مشرو، نقیب مانا نگران زموار مشر. نو دې احد النقباء لیلة العقبه دی یو د نقیبانو په 12 نقیب. ولقد بعثنا منهم 12 نقیبا. نو چې څنګه بني اسرائیل باندې موسی علیه السلام 12 نقیبان مقرر کړو، نو د په خپل انصار باندې 12 مشران مقرر کړي. وی د دوی د تعلیم او تربیت او د مسائل تاسو ذمہوار یې. نو دواړه خبر راغلی، شهید بدرنم شو او احد النقباء لیلة العقبه. دی وی من حضور مبارک سره جمع شو. دا وخت سید الکائنات وی وحوله اصحابه من اصحابه. د حضور نه چاپیره یو ډله د صحابه ناسته وای، صحابه عصبه ډلې ته وایي. لیوسف اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبه. نو عصبه او صحابه جماعت ته ځکه عصبه وایي چې عصب پلو ته وایي، پلا قوت ته. په جماعت د سړي قوت راځي ځکه ورته عصبه وایي. او تاسو میراث کې ویلې که نه، یو اصحاب الفرائض بل عصبه. عصبه دغه نسبي رشته دارانو ته وایي، علاوه د ذوي الفروضونه نارینه. نو سړي پې مټې مضبوطې، تربورانو ورونو ته خلک خپلې مټې وایي زما مټې شته. صرف لوریانې خلک وایي مټې مې نشته میراث دی. چې زامنو تربورانو ورونه وي نو خلک وایي څه، نو عصبه مټو ته وایي. جماعت ته ځکه په هغې قوت راځي د انسان. نو سید الکائنات نه چاپیره یو ډله د صحابو ناسته ده. نو هغې ته وایي بایعوني، ما سره بیعت وکړئ علی ان لا تشرکو بالله شیئا، چې شرک به نه کوئ په خدای هېڅ قسمه شرک. بیعت معاهده را سره وکړئ، د حضور د طرفه طاعات پیش کولو او د هغوی د طرفه التزام د طاعات. معاهده على اجتناب المعاصي والاهتمام بأداء الطاعات. د دې ګناهونو نه به ځان بچ کوئ او دا طاعات به کوئ. معاهده بیعت بیع د خدای او د رسول د طرفه وعده د جنت او د هغې د طرفه التزام د طاعاتو. معاهده خو لین دین ته وایي، معاوضه وي من جانبین. ما سره بیعت وکړئ په دې خبره چې اول شرک به نه کوئ په خدای، هېڅ قسمه شرک لا. شیعه کې ما ورته وایي 2 احتماله دی، چې شیعه مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف مقدر سره، ځکه لفظ د اشراک نه خو شیعه نه دی جوړ.
ला तुश्रिकू बिल्लाहि इशराकन शैअन, इस किस्म शिरक बना कर मफूल मुतलक शो और या मफूल बिही ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैअ, खुदा पाक सरा बा इसी शरीक कवे ना, न पैगंबर न फकीर न पीर न बुजुर्ग न गदा न नवा और न कबर न गना न काने न गठ। ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैअ, खुदा पाक सरा बा इस किस्म से शरीक कवे ना, शे न केरा ज़ाहिर है पर अमूम के, और जो सियाक तनफ़ी इस्तिफ़हाम दलान दराशी न नस्ची पर अमूम के। ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैअ, खुदा सरा हिस्सी शरीक कवे मा, खुदा पर शिरक देर सख्त पड़ी। देखा शिरक मुबारक के दो आयात है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। दा शिरक गोरे पर खल्क़ के दे और पर गुणों की गिरथ कदबी बिन नमत, इंसान देर ज़ईफ़ है, खुदा पाक नवी ने दे वजन पायो सीज बांधे आदर रुबूबियत अक़ीदा लरी पब्ल सीज बांधे। द शिरक द न बखोलो द मुआशरा के दरते यो मिसाल ख़यामत तासो पे आवाम कलन आम पे योलिशे पदे मुआशरा की खज़े और खाउन यो ताल्लुक़ चागेत ज़ौजियत ताल्लुक़ दे ज़ौजदा ग़ज़ौज दे और दागे तक़ाज़ावी नज़दीकत पर सरक दगा रिश्ता द ज़ौजियत सिर्फ द ज़ौजैन पर मियास की दा तक़ाज़ा पूरा के दो न का खज़े न चैनक मार्श चेते बे वक्त इन गुले ते खराब माशुमान ते खाश बे तपोस लाड़श लोखी ते मार्श तो खाउन वर सरा पदे ठोलो के मुसामहा की भी खैर दे कले उम्मई खुदई जराइम तकाबिल मुसामहा जराइम वही खैर दे चैनक मार्श और कदा खज़ यो 5 मिनटों दा पारा द जमात इमाम सरा समलास्ता पर बरबंद फिर से हमने रौना से आगा सरा समलास्ता द प्लार सरा समलास्ता पल प्लार सरा समलास्ता खाउन रोर सरा समलास्ता और तकाज़े उकड़ा नो खाउन ची मुसलमानी और गैरती दा खबर न बर्दाश्त कदा खज़ वर्ता दावई ची बादाम गुल प्लार टोल अस्पता सरा प्रतेम न क 15 मिनट द खपल जमात उस्ताद सरा प्रयवतम नो से चल ख्याल करे गोरे चा माशरा पयावे खलक पये न मिसाल बांधवे स्ताम उस्ताद दे जमाम उस्ताद दे जमात उस्ताद हम दे खुले गिरे द गट फटके वाले न को वर सरा बेगाल समला सम 15 मिनट न से चलो शो अमा के से कमेरा ना खुद सामान को योशांति न गैरती खावन बहुत तसोय ची मुर्दार है दी इमाम लबद अलवाले गले इमाम लबद जामे ले गले इमाम लबद पैसे और करे इमाम बस सदका दे करे हो पे दका खबर खुद सिर्फ जमा उस्ता पर मियांस के रख दका द बलचा सारा गैरती खावन न बर्दाश्त के पैसे वरुलेगी के सदका वरुलेगी के जामे वरुलेगी न खावन दे माफ गई खुदा या खबर न माफ गई ज़ौजियत और इश्तरा दशान द अबद और द माबूद पर मियांस के द इबादत और इश्तरा द इबादत सूरतुन द सजदा को सवाल ते को हाजिर नाजिर गणल द खैर और शर मालिक गणल चिकम सिफात मुख्तसर खुदेरी दर के दबल चा शरकत खुदे न पाए कतवे छिदा बारानु नंबल सुख गए दौड़िया से बल सुकरा वाले माल बची बल सुकरा के न दे न शिरक जोड़ेगी न शिरक खुदे न बन
دا وای چې ته زما بنده دا بنده او زما خو یو تعلق ته رشتہ نه هغه تعلق په بل چا سره نه لري. لا تشرکو بالله شیئا، خدای سره به هیڅ قسمه شرک نه به هیڅ قسمه شرک نه به شرک فی ذات کې، نه به شرک فی صفات کې، نه به شرک فی عبادت کې، نه به شرک فی استعانت کې. هغه نظام چې خدای پیدا کړی د اسبابونو بالاتر. اوس خو سړی چې ډاکټر نه دارو غواړي یا مالدار نه پیسې غواړي او چا نه یې غواړي، نو دا خو نظام دی، دې ته شرک نه وایي. خبرې چې د دې اسبابونو بالاتر زما مریض خو کې نه داروی نه بل څه ما باندې باران وره مال زوی راکې، نو دا خو د دې نظام نه بالاتر خبرې دی. دې کې دا صرف د خدای پاک کار دی، د بل چا کار نه دی. نو که دا خبره دی بل چا ته منسوب کړي خدای پاک په خفه کېږي. نو د شرک نه ځان ساته، تعویلونه مه کوه. ټیک ته په حکم د کافر مه کوې، خو پوهوې چې دا کار نه. نو شرک خدای نه بخښي بجميعا. نو لا تشرکو بالله شیئا، که شرک شیئا مفعول مطلق شي، نو شرک فی ذات، نو شرک فی ذات ډېر کم چانه دی کړی، عام شرک فی صفات یې کړی. د خدای صفات مختصه بل چاله ثابت کړی، لکه کونه عالم الغیب، کونه صاحب الضر والنفع ما فوق الاسباب، کونه معطي الاولاد، كونه منزل الامطار، كونه الخالق، كونه الرازق. دا صفات مختصه دي. نو شرک په صفات باندې، نه به شرک په ذات کې، نه به شرک په صفات کې، نه به شرک په عبادت کې، نه به شرک په استعانت کې. دا بریلیان وای وګوره ذوالقرنین چې هغه دا وای خلق ته وای مال غټه راوړي، عینونی بقوت جلبینکم وبینهم ردما، غټه راوړي. نو لکه غټه وستلو دا هغه شی نه دی، دا خو بادشاہ په نوکرانو نه کوي. نو اعانت ته ما فوق الاسباب کوسته ده کوي غټه راوړي چې دیوال جوړ کو. دا خو د دنیا نظام دی، خدای یو نظام جوړ کړی دی، هغه نظام ما تحت جون تیرې، دا هغه نظام نه بالاتر. یو سړی ستا مریض کی نه داروشته نه دمشته، زما مریض کی نو دا خدا کار نه. مال روزی راکې نه پیسې درکې نه باران وای، څنګه روزی درکې؟ مال زوی راکې نو دا خو څنګه ستا زوی درکې؟ ستا ټبر سره نږدې شي نه، ټبر ته مې نږدې کېږي، خو مال زوی راکه. نو دا خدا نظام نه بالاتر خبرې دی. دا بلا نزدېکت، بلا دارو، بلا اسباب، چاته خیر و شر رسول، دا صرف د خدای صفت. په عقیده کې به ډنګا ډول کېږي، ما کلک اوسېږي الحمدلله، وهم پرستی مه کوئ. دا نو او دارنګې هېڅ شي له به هم شریک کښېنه مفعول به، نه به پیغمبر شریک. پیغمبر په دې خفه کېږي. ګوره پیغمبر بنده دی، بشر دی، انسانان بندگان دي، خدای د هدایت دپاره بندگان نالي. قالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا وصار الله. کافرانو به وي بشریت او نبوت جمع کېږي نه، نو بشر خدای نو نبی څنګه شو؟ قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام. او دا نور جاهلان پیر پرسته دوی وای پیغمبر خدای نو بشر کې دی نشي. نو دا دواړو مطلب یو دی، خو یو د یو طرف وي بل د بل طرف. مشرکان به وي بشر خدای نو پیغمبر څنګه دی، او دا ځناور وي پیغمبر خدای نو بشر څنګه کېدی شي؟ نو جمع د بشر خدای وایي چې ما بشر د هدایت دپاره بشر رالیږه. لو انزلنا علیهم من السماء ملک الرسول، که ځمکه کې ملایکې اوسېدې خدای به ملایکه رالیږلی وو. خو انسانان اوسېږي نو خدای انسان نه، انسان ته هر څه ښودی. که ملایکه خدای رالیږلې وي هدایت دپاره، او تا وی قربان زما بار ته ضرورت دی، زه به بار ته څنګه کښېنم؟ هغه به وایي بار ته څه ته وایي؟ ډوډۍ به څنګه خورم؟ ملایکې به درته وایي ډوډۍ څه ته وایي؟ ځکه هغې خدا خبرې نه کوي. نو خدای هغه ذات راولېږه چې واده کوي،
बाल बच रोड़ी बार तकीनी डोड़े खुरी जंग कई जिहाद कई चितदाग न चली सके हरबुजा में रंग में गिरत इंसान दे इंसान न हिदायत मुमीद मलेकों न ची जिनसे जुदा रहे न खुद पे इंसानान उसे दिल न खुद इंसानान डाली गले ला तुशरिकू बिल्लाह शैआ इस किस्म शिरक बन कवे खुदा सारा और इस चीज ला बशरीक कवे न द खुदा सारा वर खबर पेश है क्या शुबई नो तपोसु के हैं यावा वला तस्रिकू गुला बन कवे वला तजनू जिना बन कवे वला तक्तुलू औलादकुम औलाद बन वजने अरब बलुरियान वजले नुद्रे किस्म अरब और दद्रे वजन बेलुरियान वजले चाबा दी वजन वजले चे रिज़्क़ कम है मंगजान लडूरे ने शु पैदा को दिल से पैदा को और कुरान शरीफ के अक्सर वला तक्तुलू औलादकुम यौज़े कोई min इमलाक बल कोई खश्यत इमलाक यौज़े कि खुदा कोई नरज़ुकुहुम वइयाकुम और बल कि नरज़ुकुकुम नरज़ुकुहुम वइयाकुम बिल फिल बफकीरानो वला तक्तुलू औलादकुम min इमलाक खुदा वादा मह के पड़ा नरज़ुकुहुम वइयाकुम अगीला बमरकुम तास और चे मौजूदा वक्त के बफकीरान नो आइंदा की बेदा फकर यारा वला तक्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक तैयार दा फकर नहर नरज़ुकुकुम वइयाहुम तासल बमरकुम अगीला बमर चे कम दे इमलाक फकर बिल फेलो खुदा मख की भी सरवादा और जे कम दे खशियत दे इमलाक खुदा मख की दागी मुबारक वादा अदबार कुरान शरीफ लुरियान बे कत्लों ले वैदल मऊदत सुइलत बे ज़म्म क़ुतला दाया और डालावा और डेरावा लेकिन अरब के खपल सुनो कि मूली दिला वतन के शिनिश्ता नजर होनाश्ता न मादनियात न सक हुनरो तिजारत बे का गम द पेश खबर हो द यमन हो द शाम पमियास की बेम बाग चा वजले लुरियान च कबीह शक्ल बवा बेसमा लुरबा कबीह है न कबाहत द शक्ल द वजने में द्रेम द मजम्मत द आर खजमा लुरबा प्रदिसड़ी सर अमलास्ते दा हो चिलविया शिवाद को बे दा व प्रदिसड़ी सर अप ब्रस्तन के मलास्ते दे यो वहमी गैरत अलका जनावर दा ता सर च सुक मलास्ता दा चालुर खुर दगना दा द्रे किस्म कत्ल फौजियात कत्ल द फकर बाद खल्क लुरियान खर्च के डोड़े दफा बांग्लादेश की दा दलता वला तख्तुलू औलादकुम वला तातू बिबुहतान तफ्तरूनहु बैन यदीकुम वअरजुलिकुम रावड़ल बनक वे पदा से दरो चिवे तड़े दला सुनो दखपो पमियस के बुहतान से तवई और दला सुनो दखपो पमियस के तड़ल से तवई यो गीबत यो बुहतान दे गीबत तो दे मुसलमान गीबतों की दाग ऐब जिक्र हो कि चाहा किवी अंतस को रहा का बिमा कान फी तस को रहा का बिमा यसुउहु